ابراهیم چې کله وفات شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچو، نبی علیه السلام هغه راغی په ابراهیم باندې ورښکته شو، ښکلی که او سترګو نه اوښکې توی شوې او یې فرمایل یا ابراهیم انا لبفراقک لمحزونون. ای ابراهیم موږ ستا په فراق او په جدایۍ باندې غمجن یو، خفه یو. دا محبت دی د خپلو باندې، دا طبیعي محبت دی. په دې طبیعي محبت باندې الله پاک څوک نه رانیسي. د خپل مور او پلار سره محبت دی کې خو اجر دی. خپل مور او پلار سره محبت، استاد سره محبت، خپل یو دوست او ملګري سره محبت، خپل کور والا سره محبت، خپل خاوند سره محبت، دا خو د اجر محبتونه دي، دا طبیعي محبتونه دي، دا ضرور دي او په دې الله اجر ورکوي. دا محبت چې دی دا به د الله د محبت په مقابله کې نه راوړي، دا به د هغه مقابله کې نه. الله قرآن مجید کې فرمایلی دی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای خلکو ته دا ووایه که چېرې ستاسو پلاران، ستاسو بچي، ستاسو وروڼه، ستاسو بیبیانې، ستاسو مال چې هغه تاسو ګټلی دی او د هغه د تاوان نه تاسو سره یېره ده، او ستاسو هغه کورونه چې هغه تاسو ډېر خوښوئ، ښایسته کور دې جوړ کړی دی، مزېدار کور دې جوړ کړی دی، د هغې محبت الله فرمایي که چېرې دا ټول څیزونه احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره. که د دې څیزونو محبت دا د الله په محبت باندې غالبي، دا ته د الله نه زیات محبوب دي دا څیزونه، د الله د رسول نه درته دا زیات محبوب دي، د الله په لار کې د جهاد نه درته دا څیزونه زیات محبوب دي. الله فرمایي بیا انتظار وکئ چې الله خپل امر راولېږي او د الله امر څه دی؟ الله عذاب.